د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حدیث ته صلو کما رأیتمونی اصلی. په دې حدیث کې حضور د مانځه کیفیت ذکر کړی دی. صحابي ته ښایي چې زه څنګه مونځ کوم دغه شانتي مونځونه تاسو هم کوئ. لیکن په دې کې یو معمولی نکته ده چې هغې دلیل د نبی علیه الصلوۃ والسلام انتهایی رحم او احسان دی د امت سره، چې په امت نبی علیه الصلوۃ والسلام څومره لوی احسان کړی دی. حضور فرمایي صلو کما رأیتمونی اصلی، تاسو داسې مونځ کوئ څنګه چې ما په مانځه باندې وینئ. حضور دا نه دي فرمایلی چې صلو کما اصلی، مونځ کوئ څنګه چې زه مونځ کوم. په دې کې دا فرق، یو د مانځه دوه کیفیتونه ذکر شوي دي. یو کیفیت هغه اندرونی کیفیت دی د مانځه، او بل کیفیت د هغه بیرونی کیفیت د مانځه دی. اندرونی کیفیت لکه اخلاص، تقوا، احسان، خشوع خضوع چې څه ته ویلی کیږي، دا د مانځه اندرونی کیفیت دی. او بیرونی کیفیت د مانځه ارکان، شرایط دا صحیح ادا کول، یعنی د مانځه چې کومه ډانچه موږ ته په نظر راځي. نو حضور فرمایي چې تاسو مونځ کوئ هغه کیفیت په مانځه کې راولئ کم کیفیت چې تاسو وینئ. یعنی زما کیفیت، بیرونی کیفیت تاسو لیدی شئ، بس دغه په مانځه کې راولئ. زما چې کم اندرونی کیفیت د مانځه دی هغه تاسو نشئ راوستی. لہذا د هغې دپاره پکې حضور حکم نه دی کړی. که چېرې حضور فرمایلی وی صلو کما اصلی، مونځ کوئ څنګه چې زه مونځ کوم، نو بیا د حضور د مانځه په شانتې مونځ ډېره ګرانه وه. بیا په هغې کې دواړه کیفیتونه راوستل پکار وو، اندرونی کیفیت هم او بیرونی کیفیت هم، دواړه هغسې ادا کول وو. نو بیرونی کیفیت خو انسان په لیدو باندې محمول ده. لہذا که انسان وی، صحابه کرامو چې کم د حضور بیرونی کیفیت لیدلی دی هغه به یې راوستی و، لیکن اندرونی کیفیت د حضور په شانتې راوستل خو ناممکنه ده. د هغه د اخلاص او د هغه د احسان او د هغه د تقوا چې کوم عالم په مانځه کې وي، نو هغه خو عام انسان نشي راوستی. نو حضور ډېر لوی احسان د امت سره کړی دی په دې یو معمولی حدیث، په یو معمولی نکته باندې چې صلو کما رأیتمونی اصلی، تاسو مونځ کوئ څنګه چې ما په مانځه باندې وینئ.